من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. القرآن الكريم د فهم او د ذکر دپاره په شروع د قرآن مجید کې بیان د اصولو او د آداب کېږي چې په هغې باندې زده کړه د قرآن مجید اسانېږي، چونکې مخکې ابتدائی درس هغه چې کوم دنو تفصیلی پائے کی د قرآن مجید د تعارف داغی دو آداب داغی د مضامینو او داغی سر متعلق کم مسائل کے ذکر کیدل داغی بیان لکم تمخ کی شعر د دیو جنا داغی بیان کو دوبارہ ضرورت نہ مخصوص ہوگا، د دیو جنا اکتفا و فاغی باندې کو او اصل مقصد باندې شروع کو. د دې ځای نه مخکې تقریبا شپږ سورتونه سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة مائدہ او سورة الانعام پر اس کلینی درس کی دا رمضان کی تردیج ہے پوری داغی بیان شو داغی میں اجمالی خلاصہ و نچوڑ بیان کو چراتن کے سبق پر آتا آسان شی. ابتدا و شروع کی دا قرآن کریم دا فهم مضامین پی جندلو چاہا سلور لوی مضامین او دا غیر پارا قرآن کریم چی کمدنو آغا سلور لوی کسو تا تقسیمو. یو مسئلہ ذکر کولا د خالقیت او د پیدائش د مخلوق چې د ټولو څیزونو لپاره پیدا کوونکی ذات هغه ذات د الله رب العزت دی. تعبیر د هغې نه کو په خالق لکل شیء هو الله سره چې پیدا کوونکی د هر یو څیز هغه ذات د الله رب العزت دی. او دویم مسئلہ د تربیت ذکر کولا چونکہ انسان او مخلوق د پیدا کیدون بعد تربیت تا محتاجی نو قرآن دویم مسئلہ اگر تربیت ذکر کی چی تربیت کو ان کے دار سے پالون کے و ساتون کے او حد کمال ترسون کے اوم ذات دا اللہ رب العزت دے. درہم مسئلہ دا برکت وا چکم سو اللہ رب العزت پالی
نو داغي د خوراک او د اسکاک د ضرورت او سامان هغه داغي د پاره پوره کی هغه کې الله رب العزت برکت اچي نو درېم مسله به دا ذکر کی چې برکت اچون کې هر چیز کې هغه الله رب العزت دی چې کله دا مسلې بندو مني نو دا ټولي مسلې به له قیامت کې فائدہ ورکړي نو سلورمه اهم او ضروري مسله هغه د قیامت ذکر کړي چې یو ورځ داسې مر روانه ده چې دا مخلوق او انسانان به الله رب العزت ته پورته کیږي د دې سره د دې د اعمال محاسبه وکړي په بدو عملونو باندې به سزاګانې ورکول کیږي او په نیکو اعمالو د بندګانو به الله رب العزت هغوی ته اجرونه ثوابونه او نیکې بدلې د آخرت ورکوي ورسره په ضمن کې یو مرکزي بله مسله هغه رد شفاعت قهري دی چې ګوره الله رب العزت خالق هم مني او الله رب العزت مربي هم مني او ورسره الله رب العزت مبارک او برکت اچون کې هم مني او په دغه سيزونو کې ورسره غیر چې کومني حصدار کوي او شریکان کوي او دا الله رب العزت د پاره داسې څوک ثابتای چې هغه نه الله رب العزت مجبور دی نو دا کې د چې کومنو دو يهود نصرانيان او د مکه د مشرکان او قران کریم د دې مراد کوي نو دا سلور بنیادی مسلې پینځو دا قران کریم تر اخره پوری بوزي د دې لپاره قران کریم په سلور لوی حصو کې تقسیمو اولنۍ حصہ د ابتدا د سوره فاتحه نواله تر سوره الانعام پوری وا پای کی بنیادی مسله د الله رب العزت د یووالي ذکر کولا په صفت د خالقیت باندې نور د مسلې د توحید خدمت کو او داغه سره متعلق احکامات اوامر او نواهی منون کو ته چې کمنو خوشاله او نه منون کو ته رټنی او زورنی د دنیا د عذابونو نمونی او دارنګ د آخرت یری ذکر کولی او مقصدی مسله به د الله رب العزت د توحید او په صفت د خالقیت د الله ثابت ولا اغا اولنو شپږو سورتونو پنځو سورتونو کې وا چاغا تر سوره مائده پورې داغي بیانو سورۃ الفاتحه الله رب العزت د ټول قران کریم د پارا خلاصه ګرځولې او مضمون د ټول قران کریم هغه کې راجمع کړو الحمدلله کې الله رب العزت د قران کریم اولنۍ داوی د خالقیت ته اشاره کړو او رب العالمین کې تربیت ته اشاره وا الرحمن الرحیم کی برکت ته اشاره او مالک یوم الدین کی قیامت ته کومنه اشاره وا نو هغه سلور بنیادی مسلې په اول د صورت کې اولنی صورت کې کیو بودلی چې قران په بیا تفصیل د دې مسلو کې او بیان بددي کوي د ټولو مسائلو رجعه او واپسی او مرکز چې کومو نو هغه په عنوان د ایاک نعبد و ایاک نستعين باندې راوړو چې دې ټول خبرو نچوړ او خلاصہ ماز او لوی مقصد بدای چې ایاک نعبد
अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत और बंदगी बस्ता को दबल चाबैन को व इय्याका नस्तईन और अल्लाह रब्बुल इज्जत इमदाद दाबस्तान गवाड़ो दबल चान बैन गवाड़ो दा कारून करान ने इमदाद तो जरूरत नहीं दिन अस्सिरातुल मुस्तकीम दा अल्लाह रब्बुल इज्जत न सवाल दे इस्तिकामत वकमलार मजबूतिया वाले नुदागी नमूने सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम दा आग खल्कुलार च अल्लाह ता पे इनाम कड़े दे अज़ब दे बिन दे कड़े हुक्मराह कड़ी दी दी चागा च कमदन लार दा अंबियाओ दा अगलार द सिद्दीकीन दा लार द शुहदाओ दा दा खल्क बलार बांदे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुंगा क्लक की न सूरतुल फातिहा के अल्लाह रब्बुल इज्जत द टूल कुरान करीम माज़ो न चूड़ की खुदो गोया कि दा सूरतुल फातिहा द टूल कुरान करीम द पार एजेंडा दा कुरान करीम बहस की और वजाहत बकी द सूरतुल फातिही द मज़ामीन और दाग़ी द उन्वानात खिदमत बकी और अगब वाज़ह की नो फातिहा की बुनियादी मकसदी तक बुनियादी और मकसदी मरकजी मसले आगता कवी ददीद वजाहत और तफसील द पार तफसीली सूरत तराउड़ का सूरत दुनून द बकरी बांधी सूरतुल बकरा अगम बुनियादी सलूर मसली जिक्र की जो ताबीर की नकी की मकासिद व अरबाओ सरा सलूर मकसदी मसली जिक्र की यौ दागीन अल्लाह रब्बुल इज्जत तौहीद मसला दा जदी हिदमत की सूरतुल बकरा पावरने 96 आयातुन की वरसरत वे में मसलत रिसालत जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम अगर उड़िया जिक्र की ज़िक्र अल्लाह द तौहीद मसला अगर बयान शुई द पजरी और वासिती द पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम बांधी नु ला इलाहा इल्लल्लाह द मनल सरसरा द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मनल लाजिमी और ज़रूरी नूर बसीब तकरीबन 50 आयातुन तर आयात 176 पूरी अतव आयातुन के बाद द अल्लाह द हबीब द जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम द पैगंबर मसला आगे जिक्र कोला बिया द आयात 177 वलैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिबी द दाज़ नवाखला तर आयात नंबर 253 पूरी द्रेम मसले जिक्र की आगा मसलत जिहाद फी सबीलिल्लाह जदी मसले द पार बद जिहाद जरूरत इन जिहाद बकाई मनाजिल द जिहाद तरगीबात जिहाद ता और उसूल द जिहाद और दारंगी सिपात द मुजाहिद और ट्रेनिंग द मुजाहिद आगे बयानो और आखिर नई इज़्ज़त सूरत की चुदायात 253 तर आखिर तर सूरत पूरी वा पाई कि चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन के जिहाद दे और का बयान द मसली दे दागी द पार द मराकिज़ क़ियाम दे नु द हर ज़रूरत बराजी नु दागी द पारा आखिर नई इसी द सूरत की तरगीबात और कौल इन्फाक फी सबीलिल्लाह ता चदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे दिन बांधे ब खर्च कवाई और द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द दिन मराकिज़ दारंगी द मुजाहिदीनु द मदारिसो द मसाजिदो द मराकिज़ द ट्रेनिंग द मुजाहिदीनु द आगीब ज कमदन मरस्त व इमदाद कवे अगब मजबूतवाई
او اخر د صورت کې هغه بنیادی مسله ذکر کړي چې حق کې مسلې د پاره د پیغمبر ضرورت او د هغه د پاره د جهاد ضرورت او د هغه د پاره د انفاق ضرورت او هغه مسله د لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سورۃ آل عمران ورپسې راوړو چې پای کې د مخ کی صورت وضاحت او تفصیل دی کې بیان د دک سلور مضامین چې د الله د توحید مسله وا د نبی رحمت الصلات والسلام د پیغمبرای مسله وا ورسره د جهاد او د انفاق بیان د دې د بیان د فارای صورت دریو حصو ته تقسیم کړو. اولنۍ حصہ کې بیان د الله رب العزت د توحید دای چې کومونو بوتل تر آیات 30 پته پوری د الله رب العزت د توحید د بیان د لپاره شپږ قسمه خبرې کولې. د توحید د الله رب العزت دلایل ذکر کول، د منکرینو د لپاره یې ذکر کولې چې کوم شبهات پیدا کېدل د الله په توحید باندې نو داغې نه جوابونه کول، مؤمنانو ته تعلیم ورکو د منلو د تابعدارۍ او د دنیا سپکاوي او بیکارتۍ ذکر کولا چې مال د الله رب العزت د عذاب نه مدافعات نشي کولای، د دنیا بے رغبتی او ترغیب آخرت طرف ته. بیا د آیات 30 پیتمنا بیان د مسلې د توحید د الله نه بعد بیان د رسالت د جناب رسول الله تعالی علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبري ثابتولا او دو اهل کتاب یهودو تقریبا 15 خباستونه ذکر کول. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات په ذکر کولو د خباستونو دا غچا چاغي خلاف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خپل مولیان او خپل پیران چې کمدنو خاوندان د حلال والی او د حرام والی ګرځولي په باطل خبرو باندې به دلیل نسو او کوشش داو چې مسلمانان گمراه کی دا الله په آیاتونو به انکار کو، حق به په خلق باندې ګډوډاو، خصوصا په کمزور مسلمانانو باندې به دین هغه ګډوډاو. یو بل تبای په دین د يهودیت او نصرانیت باندې وصیت کو، هغه دین د يهودیت او نصرانیت چې هغه منسوخ هو، خیانت بد خویو او د الله رب العزت په دین کې به تحریف کو، د مقصد د خپل مقصد د پاره به چې کمندونو اړه وراړه د الله نیکان بندگان هغه بدنامول او د الله د کتاب نه اعراض کو، مخ اړه خلق به د دین نه مرتد کول او په پیغمبرانو باندې به چې کمندونو غیبونه لګول، خپل افضلیت او غراوی به ثابتو چې زمونږ د قبله ستاسو د قبلې نه مخکې ده، او دارنګي مسلمانانو ته الله رب العزت په آخر کې بیا زورن ورکی په موالات د اهل کتابو، یعنی الله رب العزت مسلمانانو ته داوی چې تاسو چې کمونو د کافرانو سره د اهل کتابو يهودو سره ملګرتیا مکوئ او دا غي سره چې کمونو دوستی مکوئ. دا بوجی تر آیات 101 پوری او بیا د آیات 102 تر اخر د سورته پوری دو مسئلے ذکر کی، جہاد فی سبیل اللہ او انفاق فی سبیل اللہ. اول کی 15 قاعدے د پاره د جماعت او د تنظیم د پاره چې د ارکان او عقیده بیوي، کتاب د الله رب العزت دا به قانوني او دارنګي ارکان د جماعت په فعالی کارکون کی وي.
سلورم صفت دا چې په جماعت باندې به مال لګي او پنځم دا چې د حفاظت د جماعت لپاره دا خبره لازمی ده چې غیر د بتاسو کې رازدار نه وي. دو واقعات د بدر او دارنګ د احد ذکر کی چې کله د اصول پابندي ونو الله رب العزت امداد کړو فتح مسلمانانو ته ملو شروع وا او چې کله اصول کې لګو انت سستی راغلی وا نو الله رب العزت په احد کې عارضی شکست چې کم دنو هغه مسلمانانو ته بیا ورکړو. تر دې ځای پوری دریو صورتونو کې مسله ډېر په مضبوطی او په تفصیل باندې بیان او ثابت شو. نو دې کې اصل کې اصلاح د عقیده وا نو چې کله اصلاح د عقیده وشو نو د عقیده د اصلاح نه پس ضرورت او اصلاح د معاشري. نو سورۃ النساء سورۃ الله رب العزت تراوړو چې باندې کې د معاشري د اصلاح لپاره اصول ذکر کول. سورۃ النساء کې بیان د هغه امور چې باغی باندې په معاشره کې اصلاح راتلا. دا سورۃ د مضمون په اعتبار دریو حصو ته تقسیم کړو. اولانو 50 آیاتونو کې 14 احکامات ذکر کول بین الرعیت چې عوام خلق به کمندونو محکومین دیبا خپل مابین کې چې کمندونو په کومه طریقې باندې ژوند تیری او کوم احکامات بسنګ مني هغه احکامات چې بادشاہ ته به ضرورت نشته او بغیر د بادشاہ نه یو معاشري والا یو کلی والا یو وطن والا هغه احکامات په خپل رایج کولی شو پای سره معاشره جوړیږي. نو هغه احکامات اول نه ذکر کې 14 او بیا وروسته دا غین دوی مېسه د آیات 57 نا پای کې چې کمندنو هغه تر آیات 135 پورې د چې پای کې اتا احکامات ذکر کې بین الراعي والرعیت چې بادشاہ به کمندنو پاوام خلق باندې احکامات په کومه طریقې باندې راځي کوي. د بادشاہ لپاره کوم اصول دي چې په هغه اصول باندې هغه په ملک کې اصلاح راولي هغه قوانین راځي کی. نو هغه قوانین به ذکر کی د آیات 135 پوری تقریبا اتا احکامات چې دا ټول 15 احکامات جوړیږي. دا 15 احکامات دغه په معاشره کې نیکو ګرځي. یاد رې مې صد آیات 136 نا تر اخر د سورته پوری او پای کې بیان د فرق ثلاثه یعنی بیان د يهوديانو په کې کوي بیان د مؤمنانو په کې کوي او بیان د منافقانو په کې کوي او داغي وضاحت د اخرنۍ کیسه د صورت هغه کوي. نو کله چې د معاشري اسلام رااله او کله د عقیدی اسلام رااله نو بیا وی کارونه سم کوي. نو سورۃ المائده کې د عمل او د فعل د سموالي لپاره سورۃ چې کومنه راوړو چې پای کې بیان د بنیادی لوی مسلو سلورو د عمل او د کار شرک رد کو چې د الله رب العزت حلال سيزونه هغه چې کومنه ما حرام وای دارنګ د بندګانو حرام سيزونه ته حرام مو وای. دریم مسله دا و چې د الله رب العزت د نوم ته منښت قدر وکي او د مخلوق د منښت چې کومنه داغي خیال مساته د مخلوق بنوم باندې منښت مکوای. تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله او نذور العباد رد شرک فعلی کو او داغي اقسام چې کومنه غرض کول. د دې د بیان د پاره صورت
پلسو مضامینو باندې تقسیم کړو لسو حصو ته. اول کې بیان د دغه مقصدی ضرور مسلو او ورسره هغه امور ذکر کول، هغه کارونه چې هغه د مبلغ او د بیان کوونکي د پاره په مقام د اصلاح کې امداد کوونکي. بیا مثال دا هغه چې ذکر کو چې هغه لوزونه مات کړو، او حکم دا هغه چې ذکر کو چې د الله رب العزت په حکم کې سستی کړي وا. بدلا او سزا د ظالم ذکر کولا او د الله رب العزت د رحمت نعمت ذکر کولا. تسلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ترغیب قرآن کریم ته. کباحتونه د اهل کتاب ذکر کول او مسلمانانو ته زورن ذکر کولا او دوستۍ د کافرانو باندې چې دا غي سره چې کومنو دوستی نه کوي. دارنګه هغه بد خوونه د ناکار علماء او داغي کباحتونه سره د بیان د کباحتونو د اهل کتاب هغه چې کومنو ذکر کول. اخر کې بیا ترغیب ورکو بیان د مسلې ته، تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داعی د دین ته، او بیا چې کومنو هغه سلور واړه مسلې دوباره را ذکر کولی او رامعات کولی چې د کوم مسلو د بیان د پاره صورت هغه چې کومنو راغله او چې هغه د سلور مقصدی مسلې وي. تر دې د قرآن کریم اولنۍ ایسوا چې بدی کې لوی زور په خالقیت باندې و چې پیدا کون کې د هر څه هغه ذات د الله رب العزت دی. دویمه ایسه د صورت مصدر و په لفظ د الحمدلله سره شروع په الحمدلله باندې شوه، او پای کې دویمه مقصدی لویه مسله چې ذکر کېدله نو هغه دا و چې پالون کې د هر څه هغه الله رب العزت دی. مخکې صورت کې رد د دواړو قسمونو د شرک کوم د عقیدې او کوم د عمل، نو دې صورت کې هم هغه مسله لږ وضاحت باندې ذکر کوله. خدا دې چې الته اولنا رد شرک فعلی کو او رستی ورپسې رد شرک اعتقادی کو د عقیدې شرک رد کو. سورۃ الانعام کې اول د عقیدې شرک رد کړي او بیا چې کومنو د فعل او د عمل شرک رد کړي. دارنګه صورت کې د ټولو قسمونو د اقسامو د شرک چې کومنو رد په زبردست طریقې باندې. سورۃ الانعام د فضائل په اعتبار دارنګي د دلایل په اعتبار ډیر مضبوط صورت د ذکر دی. صورت ته یو نوم سورۃ الحجت وي چې دا الله رب العزت حجت قائم کړی د پرد د شرک باندې. د شرک چې څومره قسمونه دي کاغه د الله رب العزت سره په علم کې چې کومونو څوک شریک او حصدار ګڼل دي، که په اختیارات او تصرفاتو کې څوک شریک او حصدار ګڼل دي، دارنګه په حاجاتو کې د چغې او د دعا او د رامدد شي په دې کې چې کومونو څوک شریک او حصدار ګڼل دي، او یا که په نور عبادتو کې د الله رب العزت سره څوک شریک او حصدار ګڼل دي، نو دا صورت دغه سلور واړو قسمونه د شرک چې کومنو رد کړي. ور سره د مشرکان رد کړي چې کوم مشرکان د الله رب العزت نیکان بندگان را مدد کړي، څوک د ستور عبادت کړي، څوک پیریانو تماماګان وي او هغه نه چې کومنو حاجات طلب کوي او دا غي نه یریږي، او دارنګي څوک چې کومنو ملائک د الله رب العزت دونه غني او ملائک د الله رب العزت سره شریک او حصدار غني. نو سورۃ الانعام د دلایل په اعتبار سره ډیر مضبوط سورۃ او اولنۍ یې تقریبا یوصل اتلس آیاتونو پوری وا چې پای کې د عقیدې د شرک رد کاو او تقریبا 15 دلایل دا کړي ذکر کول پرد د شرک اعتقادي باندې سره د جوابونو د اعتراضاتو دو مشرکانو نا چې تقریبا 30 اعتراضات د مشرکانو او سورۃ الانعام چې کومنو دا 30 اعتراضاتو جوابونه کړو
ورسره د مشرکانو اقسام رد کړیو او د شرک اقسام رد کړیو د فعل شرک چې کمندونو رد کړیو او دارنګ د عمل او د عقیدې شرک رد کړیو اخر کې بیا اعلانات ترغیب مسلې طرف ته او هغه درې اعلانات په جبر جناب رسول الله علیه السلام باندې ترغیبات منلو ته او د الله د توحید مسله اخر کې ذکر کړه تر دې ځې پوری تفصیلی بیان هغه پروس کال دوره کې چې کمونو هغه شوی معنا او تفصیل داغي بیان شوی تر دې ځې پوری مونږ اجمالی بیان داغي دوباره وکړو چې خبره مستحضر شو ذهن تراشي وسورۃ الاعراف دا چې کمونو مکی صورت تے د نزول په اعتبار باندې د سورۃ الصاد نرستو او د سورۃ الجن مخ کې نازل دی په ترتیب د سوراتونو کې ووم سورت ته پس د سورہ انعام نا او په ترتیب د نزول کې یو کم سلوي ختم 39 نمبر د پس د سورہ صاد او مخ کې د سورۃ الجن نا ربط او مناسبت د سورۃ الصاد د سورۃ الاعراف د سورہ انعام سره یو اسمی ربط دی یعنی د نوم مناسبت دی سورہ انعام کې ویلو الله تجعلوا فی الانعام نصیبا لغیر الله چې تاسو په سارو کې د الله رب العزت سره حصدار څوک مگر ځوای چې ساروی د بل چا په نومونو باندې ورکوي او سارو ته نسبت د غیر الله کوي نو دامه کوي الته چې کمندنو نبی وکړه د دې چې په سارو کې د الله رب العزت نه علاوه د بل چا اسې مګنای نو دلته وی وینقذکم من الاعراف الله رب العزت په مد اعراف نخلاص کی کما غدیوال چې دی او د جهنم او د جنت ترمنځ کما پرده او حائل چې دینو پاغي بفات نشي داغینه به الله رب العزت واړي ويدخلكم الجنه جنت به الله داخل کی او ويوتيكم توفیق توبه الله رب العزت بدل توفیق د توبې در کی مثل قوم یونس علیه السلام لکه څنګه چې الله رب العزت توفیق د توبې قوم د یونس علیه السلام لور کړو نو دا د نوم په اعتبار باندې ربط تر سورې یونس پورې بیان شو چې الله وی د اعراف نه مخلاص کم جنت ته داخل کم توفیق د توبې بدر کم لکه څنګه چې توفیق د توبې قوم د یونس علیه السلام لور کړو د مخ کی سورۃ اعراف د مخ کی سورۃ الانعام سره ربط د معنی په اعتبار اغدار چې مخ کی سورۃ کې الله رب العزت مساله چې کمونو ثابت کړه په دلایل باندې او رد د شرک یو کو نو رد د شرک کول او د توحید د مسلې بیان کول دا ډیر ګران کار دی خلاف پیدا کیږي اختلاف جوړیږي زړه او عناد پاغي باندې خلق چې کمونو راپورته کیږي نو دا هغه مناسبت د وجه دی صورت کې مبلغ له تسلی ورګي داعی او بیان کون کی تسلی ورکی فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکر للمؤمنین زړه باندې تنګي امداد به الله رب العزت کوي دارنګ مخ کی صورت اخر کی ویلو ان ربک سریع العقاب ستارب چې کم دینو زر عذاب ورکون کې دنیا را ورکولا نو دی صورت کې بدا غیر نمونه ذکر کی چې الله څنګه عذاب ورکړي دارنګ مخ کی صورت کې د مبلغ لپاره شپږ عقبات ذکر کړو شپږ سختۍ او شپږ مصیبتونه ذکر کړو او شپږ پاونای ذکر کړی وی چې دا شپږ پاونای به کراسکای په دی باندې به اوړي نو مقصد ته چې کم نه راسي نو دلته به د پیغمبرانو واقعات ذکر کی چې دی پیغمبرانو دغه تکالیف مقابله کړي او دغه پاونای اغي چې کم نه کراس کړي دارنګ د مخ کی صورت اخر کې وی و انه لغفور رحیم
دې کې ترغیب ورکو مړکو کوتاهی شوی دی غلطی شوی دی ګناهونه شوی دي دا الله درد معافی درد الله معافی کوي نو ترغیب توبې طرف تو ورکی چالتے وی انه لغفور رحیم نو دې صورت کې الله رب العزت باغ مبلغین او تابعدار باندې د خپل مهربانو تذکر کوي چې مهرباني مې څنګه کړې دارنګ مخ کی صورت کې الله رب العزت فرمایلو چې مشرکان برا لګیدل او غیب د الله رب العزت نه علاوه دبل چا د وینا د وجه نه الله رب العزت حلال سيزونه هغه چې کمونو حرام ول لکه بسارو کې چې کم حرام والے کړو وسیله بحیرا صایبا وسام وغیرہ نو دلته الله رب العزت پاغي باندې په بل طریقې باندې کوم چې کمونو رد کی چې دا حرام او ناروا دي دارنګ مخ کی صورت کې بیان د الله د توحید د مسلې او په دلایل باندې واغه دلایل چې هغه دلایل د عقل ماوی چې تقریبا 15 دلایل بیانې نو دې صورت کې پس د بیان د دلایل عقلیونه بیان د نقل د دلایل کې چې د نقل یعنی نقل په ذکر کې واقعات د انبیاء او پلان کې پیغمبر تو ګورا پلان کې تو ګورا پلان کې تو ګورا عقیده دې مسلې خدمت څنګه کړو بیان څنګه کړو زغم او برداشت څنګه کړو او د تکالیف مقابله څنګه کړو داود صورت کې بیان د دریو مسائل دي درې مسلې صورت ذکر کی اولنې مسله ذکر کی تسلی مبلغ ہوتا بیان کون کی او داعی تا تسلی ور کی ټیټ شیارا لکش بیان کوي ریګما او دا به ذکر کی پایات دویم کی کتاب انزل الیک فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين کتاب انزل الیک فلا يكن في صدرك حرج منه عظیم الشان کتاب الله وی نازل کړي مې نو ګر د دې په بیان کې فلا يكن في صدرك حرج ستا په سینه وزړه کې د تنگسیارانه شي امداد به دې زکو دا اولنې داوا دا تسلی مبلغ او داعی تا دویمه مسله ذکر کی اتباع ما انزلا چې دا الله رب العزت درالي ګریشي قانون مکمل تابعدار شه الله چې دنیا ته کوم قانون را لګلې دي او کوم وحي الله رب العزت آسماني نظام را لګلې دي نو دا هغه آسماني نظام مکمل تابعدار شه اتباع ما انزلا کوي او درېمه مسله به ذکر کی بیان د توحید او رد شرک اصل مسله به ذکر کی اصل اوس دا درې مسلې دي او د دې دریو واړو مسلو د وضاحت لپاره دا صورت واقعات ذکر کی لکه مونږ وی چې د نقل بدلایل به ثابتې کړه نو دا صورت دغه مسلو د وضاحت لپاره واقعات ذکر کی دلیل د نقل خو په طریقې د لوک نشر غیر مرتب لوک نشر غیر مرتب دی ته ویل کیږي یو شی تاسو څنګه راغون کړی دی او اک شانتی خور کی نو دا لوک نشر مرتب دی او یو شی تارا غون کړی دی او په هغه طریقې باندې بیا خور نه کی بلکې په الټه طریقې خور کې نو دی ته چې کم دنو لوک نشر غیر مرتب وایي دا سانه د پاره موږ دا وایو چې کله کله اجمال کې چې کمندونو یو خبره ذکر شي وي مونږ به د دې خبرې چې کمندونو بحث کو مندرجه ذیل اجزاء کا تفسیری بحث کरेंगे کم اجزاء چې مندرجه ذیل کې ذکر کینو 1 2 3 باندې چې کوم څه ذکر کینو بیا دانی چې د ایک بیان اولو کې د 2 ورپسیو کې د 3 ورپسیو کې بلکې اکثر د 3 بیان مخ کې د 2 ورپسې کې او د 1 ورپسې کې یا 3 مخ کې بیا 1 کې او بیا 2 کې نو داسې بیان به ترتیب چې پاغي باندې واقعات ذکر کی دي تلوک نشر غیر مرتب وي دلته په صورت تک طریقه خپلې
چې په داوود صورت باندې به واقعات ذکر کی خو به ترتیبا اولنې داوا هغه په دویم آیات کې ذکر کی تسلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دایتا او په دې په صورت د ټول په اخر کې په آیات 103 کې واقعات موسی علیه السلام ذکر کی چې موسی علیه السلام زړه نو تنگ کړي همت نو بایللې کور کې وته چې کوم نو سامره پیدا شوه دارنګ فرعون ظالم بادشاہ هغه چې کوم نو مخالفو قوم مخالفو د سخی او دارنګ دو ګډو عبادتونه کول خو موسی علیہ السلام همت نه دی بایللې او د الله رب العزت د دین بیان کړي دي کته کالی پرازی نو په حالت او په واقع د موسی علیہ السلام باندې نظر ساته الله چې لکه څنګه کامیابی د موسی علیہ السلام نصیب کړی و اخیرنه کامیابی بستای نو په دې اولنې داوی د صورت باندې با په اخر د صورت کې دلیل نقلی په واقع د موسی علیہ السلام باندې ذکر کړي دویمه مسله هغه چې کوم نه اتباع د مانزله ده چې د الله تعالی کې شوی قانون تابعداري وکړي او دا ذکر کی په آیات نمبر 3 کې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداري وکړئ د هغه سوچ نازل شوی تاسو ته من ربکم د طرف درف تاسو نه دا دویمه دعوه ده چې د الله رب العزت را لېږلی شوی قانون وہی آسمانی هغه ومنه او په دې باندې په اول د صورت کې واقعه د ابلیس او د آدم علی نبینا علیه السلام ذکر کړي چې آدم علیه السلام تابعداري کړې و الله کامیاب کړو او شیطان او ابلیس نافرمانی کړې و اتباع د ما انزل نه وکړي نو الله رب العزت ذلیل او رسوا کو پس داغه نه بیا چې کوم نو درېما بنیادی مسله چې کوم په آیات نمبر 29 کې ذکر کړي هغه بنیادی مسله ده قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد قل امر ربي بالقسط وای پیغمبره چې حکم کړي ما طرف زما بالقسط په انصاف باندې بالقسط په انصاف او د انصاف نه مسله د لا اله الا الله مراد ده چې ما ته الله د توحید د مسلې د کلکونو حکم کړی دی نو دا درېمه مسله چې ذکر کړي دا په دلایل د نقل ثابتې تقریبا په 15 واقعات د انبیاء کرام علیهم السلام باندې اول د نوح علیہ السلام واقعہ ذکر کی آیات یو کانش پیتم کی دویم په د هود علیہ السلام واقعہ ذکر کی آیات 15 پیتم کی دریم واقعہ په د صالح علیہ السلام ذکر کی آیات 73 دیو یایم کی او سلورم په واقعہ د شعیب علیہ السلام ذکر کی آیات 85 کی 50 یایم کی چې د ټول پیغمبرانو امر ربی بالقسط دا الله د توحید د مسلې بیان کړو نو ته چې کوم نو دا بیان د مسلې کوا د دې د بیان د پاره صورت چې کوم نو په دغه طریقې باندې بیان بغیر د تقسیم دو دغه د صورت نه دی یعنی صورت چې کوم نو هو البته که بابونو د تقسیم شونه اولنی لس آیاتونه هغه چې کوم نو یو باب دی پای کی بنیادی مسله د الله رب العزت د دین باندې د تسلی او د کلکون خبره کوي او دوی یعنی دو په دعوی ذکر کوي او بیا چې کوم نو یره د دنیا یره د آخرت ذکر کوي او د پاره د نمونکو چې کوم نو یره د آخرت ذکر کوي په نیکو اعمال باندې په قیامت کې او په آخرت کې کامیابی ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم خاص به امداد د الله رب العزت عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم الف لام میم صاد الف لام میم صاد حروف مقطعات دي دام د سوره بقره پاول کی الف لام میم باندې چې کوم د دې بیان شوی
مقطعات ته د دې وجه وي چې کټ کټ جدا جدا ویل کېږي که دا بل ځای کې راشي نو بیا به داسې جدا نه وي بیا به یو ځای کې الف زر علم میم زر لم علم به وایي دلته الله جدا کړي دي جدا جدا ویل کېږي مقصد یې څه دی نه پوهېږو د الله رب العزت د خپل حبیب جناب رسول الله علیه السلام سره چې کوم یو پټ راز کې خود دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ده الله رب العزت ته پته ده مخلوق او انسانانو ته پته نشته یادا چې الله رب العزت ته پته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم پته نشته یقیني معنا د دې چاته نه معلومه ګماني معنی چې کوم دین علما کوي یو معنا به مفسرین د ابجد په حساب باندې کوي نو هغه وی د ابجد په حساب باندې الف چې کوم نه د 1 د پار راځي لام د 30 د پار راځي میم د 40 د پار راځي او صاد د 90 د پار راځي نو 30 اور 40 70 اور 90 160 او الف 1 161 وی دی کی اشاره ده دی خبری تا چې 161 کالو کی با کلونو کی با اللہ رب العزت اے پیغمبر علیہ السلام استادین په ټول دنیا باندې عام کړي او بیا علماء ذکر کوي وی دور د هارون رشید بادشاہ او امام ابو یوسف رحم الله ور سره قاضي وو چې دا دور چې 161 سال د نبی علیہ السلام تیر شیو او الله رب العزت په ټول دنیا باندې اسلام چې کوم نو غالب کړو او امام ابو یوسف رحم الله هغه دور کې په کتاب الاموال په نوم باندې د خراج په مسلې باندې بنیادی کتاب لیکلی او چاهي کې د دین اسلام ټول اهم مسائل رادن نو دې کې چې کوم نو غلبې د اسلام هغه زماني ته اشاره ده سو کوئی الف لام میم کی الف په معنا د الله دی لام په معنا د لطیف دی میم په معنا د مجید دی او صاد په معنا یا د صمد او یا د صادق الوعد دی نو بیا په معنا دا شي الله لطیف مجید صاد الله لطیف مجید الصمد الله لطیف مجید الصمد اللہ رب العزت چدے لطیف بارک بین دے مجید بزرگے والا دے داس بزرگے والا الصمد چا اللہ رب العزت چکم دنو بے پروا دے اچھا تے ضرورت نشتا یا اللہ لطیف مجید صادق الوعد اللہ رب العزت بارک بین بزرگے والا داس بادشاہ ذات تے صادق الوعد رشتیا کون کے خپل وعدو دے چې چا سره وعدو کی الله رب العزت هغه رشتیا کوي کمی وعده الله قران کې کړی دي دا به الله رشتیا کوي که دنیا کې په دین باندې او د دین په کلکون باندې د کامیابی وعده کړی دي نو دام صحیح دي رشتیا دي او که آخرت کې د نمن کو سره د عذاب وعده دي هم رشتیا دي او که د منون کو سره د خوشاله او د نعمتونو وعده دي هغه هم رشتیا دي الف لام میم صاد الله اعلم بمراده الله پویږي په معنا د حروف باندې الله پویږي او مونږ پویږو غردانا کتاب انزل الیک الله ودا کتاب عظیم الشان دے هاذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دے انزل الیک چې نازل لشي دې تا فلا يكن في صدرك حرج نو پسرا دي نشي فی صدرک پسینستا کې حرجن ستنگسیا منه د بیان د قرآن نا اثبات د رسالت د نبی علیہ السلام کوي اولنې دعوت صورت او پای کې تسلی د آیتا چې د الله رب العزت د دین په بیان باندې چې تنگسیا را نشي راغره د الله رب العزت د دین بیان کوي نو په دې کې با سختی او مصیبت او مخالفت راځي تبس تڑکیږي نه تب چې کمونو متنفر کیږي نه تنگسیا بن راځي او دارنګي بندیز بن راځي تبان شي تسلی نو فلا یکن فسندشی فی صدر کا پسینستا کی
ارادی نشی بسینستا کی حرجن ستنگسیا منو د دې قران د بیان د وجنا ولی لتنذر به یا پاچو یا رایت به د قران باندې قران کریم باندې به کوم دنو خلق یا رای قران کریم د پاره د یری دی د منکرینو د ګناګارانو د بد عقیده او د بد عمل کوونکو خلقو د پاره قران کریم باندې به کوم دنو بیان کای معلومه شو انذار واعظ او نصیحت دا بل الله رب العزت په کتاب قران مجید باندې کیږي سورہ انعام مخکنی سورۃ 92 آیات کوم ذکر کړي وهذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى وهذا کتاب الله ودا قران عظیم الشان کتاب دے انزلناه مبارک نازل کړي ما دی لرا مبارک جدا ډک د برکتنا د خیر لار خودونګي دي او مصدق الذي بين يديه تصدیق کوون کې ورشتنواله کوون کې دا هغه مسلو دا هغه دینونو آسمانیو چې مخکې د دینو ولتنذر القرى ومن حولها او د دې لپاره چې ویاره یاسو چې اصل نکری والا دي اصل نکری باوالی راي مکی والتن مراد دي د داعش بل کری والتن مراد دي ومن حولها او چې د دین غیر چا پیر دي ټول دنیا دا الله په کتاب با کلیوال او دارنګي د سالم عالمي انسانيت اراده د يرولو او په دې باندې د جوړه او د اصلاح کوي قران کریم چې کمندونو د انذار او د یری چې کمندونو بیان دی د بیان کتاب دی چې په دې باندې د مخلوق اصلاح کوي او په دې باندې خلق د الله رب العزت کتاب ترابلی او دا کتاب برسای د سوره ابراهیم اخیرنی آیات کوم الله رب العزت ذکر کړي هاذا بلاغ للناس هاذا بلاغ للناس دا قران مجید چې دی نو بلاغ للناس دا لپاره د رسول د خلق ته دا قران به بیانای او دا به خلق ته رسای نو ولینذروا به دې لپاره چې ويرول شي دا خلق په دې باندې تو قرآن کریم په ذریعه د عقیده اصلاح شي او د عمل اصلاح شي د ناکار عمل او د ناکار عقیده رد کیږي هغه به يرول کیږي د عمل دی برباد دی ولینذروا به دې لپاره چې ير ورکلی شي په دې باندې وليعلموا انما هو اله واحد دې لپاره چې د خلقو عقیده داشي چې حاجت رواج دي نو هغه دی یو الله نو قرآن کریم باندې به ير ورکای لتنذر به دې لپاره چې ير ول کی بدی باندې ير ور کی بدی قرآن کریم باندې وذکر للمؤمنین او پنو نصیحت دې لپاره د مؤمنانو نو قرآن کریم صرف مؤمنانو لپاره نصیحت دی کافر لنه دی دا هو کافر لوم دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس الله ودا قرآن کامل هدایت د پاره د کامل انسانیت د ټول دنیا د خلقو د پاره قرآن هدایت دی او دلته وی ذکر للمؤمنین نو اصل کې پیدا د مؤمنان اخلینو وجداد چې پیدا د مؤمنان اخلینو ځکه د مؤمنانو تذکرہ کړي نور کا کافر رمضان په دی باندې سمي نو چې سم شنو هغه به مؤمن جوړ شنو ځکه وی و ذکر للمؤمنین فنورسیت د پاره د مؤمنانو اتبعوا ما انزل الیکم دا اولنې دعوا دا بیات ساتي اخر د صورت کې با واقع د موسی علی السلام د دې سره لګي چې هغه زړه نو تنگ کړي هغه چې کمندونو ستړي شوی نو خپه شوی نو بیان د مسلې پرېخ نو تمام بیان د مسلې نه پریدي پروا بنه کوي دویمه مسله بنیادی صورت کې چې کوم ذکر کوي نو اتباع ما انزل دا الله رب العزت د دین مکمل تابعداري کوم چې الله نازل کړی دي داغه تابعداري اتبعوا تابعداري کوي ما دا کتاب انزل الیکم چې نازل کړی شوی دي تاسو ته من ربکم د طرف در تاسو نه تابعداري کوي دا هغه څو چې نازل کړی شوی دي تاسو ته د طرف در تاسو نه څه نازل شوی دي نو مفسرین ذکر کوي ای القرآن والسنه دا الله رب العزت کتاب او پیغمبر علیہ السلام سنت تن مراد دی
او امام مدارک ذکر کی اویل وحی وحی تینا مراد دا چی دا وحی اسمانی بیا کو وحی مطلوع دا او کا غیر مطلوع کو قرآن دے او کا حدیث دے داغی مکمل تابداریوں کئی نو اتبعو ما انزل الیکم پدی باندے مواقع دے شیطان ابلیس او دارنگی دا آدم علی نبینا علیہ السلام ذکر کی اولانا واقعہ تابداریوں کئی ما داغ کتابو یا ما دا اغسو انزل الیکم جنازل لیشوی دی تاسوتا من ربکم دا طرف دا رب ستاسونا ولا تتبعو من دونه اولیاء او تابداری مکوی تاسو منی سے تاسو من دونه سوا دا اللہ رب العزت نا اولیاء نور دوستان او نور مددگاران دا اللہ رب العزت نا علاوہ دا بلچا دا قانون تابداری مکوا او دا بلچا پا خون باندی مزا دا بلچا خبر چکم دنو ممنا او دا چاہ منل دا اللہ رب العزت دا دین پرنا کی دی او دا اللہ رب العزت دا دین منل دینو آغا خجود اللہ رب العزت دا دین خون دنو آغا دا آغا باندہ منل ندی ادا اللہ دا کتاب منل دی عالم دا اللہ دا کتاب مسئلہ کی توید دا نمنم ولی قرآنوی لا تتبعو من دونی اولیاء دا اللہ نا علاو دا بلچا ممن دا خود دی مولا منل دی دا نمنم نو نم مولا کخبلوی نو می منا کدا اللہ دا کتاب خبر کی نو وی منا دا نو دا مولا خبر بدا دا مولا نی دا بدا اللہ دا کتاب خبری امام قرطبی ذکر کی فلا تتخذو من دون اللہ نو تاسو منی سے سوا دا اللہ رب العزتنا من اغسو کو عادل عن دین اللہ ولیہ چدا اللہ رب العزت دا دین نے عدول کردے دے ووڑی دلی کردی دی نو آغا سڑے چی کم دنو دوست منی سا کم سڑے دا اللہ دا دین نوڑی دلے دے اتپ آغا پس روانی او قائد کی فرمان پر جانبی قربان ہے او خبر ہے چی کم دنو مکمل ناروا دا بی دینی دا حرام و ناروا دا وی بس ہڑیا قائد سے دے منو بھائی نونا من عدل عن دین اللہ سوک دا اللہ رب العزت دا دین عدول کی اوڑی دل کی نو فلا تتخذو من دون اللہ ولیہ اگر اللہ رب العزت نا علاوہ چی کم دنو کارساز مددگار او دوست اغم جوڑوا او بیا ذکر کی وی وکل من رضی مذہبا فاہل ذالک المذہب اولیاءہو سوک چی دا چا پا قانون باندے خوشحال شنو دا چی کم دنو آغا خپل دوسو گرزاو سوک چی دا چا پا طریقی باندے خوشحال شو او دا چا رسم او دا چا رواج او دا چا دا علاقی تڑا او دا چا جوڑ لیشوی قانون او طریقہ یردا خخبلی طریقہ دا زبردست عمل لے و زبردست خوی دے زبردست رواج دے نو چی سوک پچا پس روان شنو بس دا آغا چی کم دنو ولیو نیسو یادادا چی ولا تتبعو من دونه اولیانا مراد تابداری دے شیطانانو دا چی تاسو چی کم دنو تابداری دے شیطانانو مکوائی او لکہ دی صورت کی شیطان تا اڑولی ویلے دی صورت کی آیات ویشتم کی او دارنگی دیرشم دوارو کی راضی آیات ویشتم کی آیات کو گتے و پاخر کی ذکر کی اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ وہ یقیناً گرزوری دی من شیطانان اولیاء شیطانان تیسوئی لی اولیاء اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ وہ یقیناً گرزوری دی من شیطانان دوستان دقار دا کسانو چیمان نروڑی پس باندی فبما انزل باندی چیدہ اللہ بنازل لیشوی کتاب او قانون باندی ایمان نروڑی نو داغی دوستان آغا بجی کم دنو خام خواہ شیطانانی نو آیات دیر شم کم ذکر کی 30 کی انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ فریقا حدا و فریقا حق علیہم الضلالہ یو ڈالا خدا سے چاہا پا کامل ہدایت تاغاغ سوک چیدہ اللہ دو وہی چی کم دنو تابداری کی اتباع دا مانزلہ کی او فریقا حق علیہم الضلالہ بلا غٹل دے چی پا غیبان دے مہر دکم راہے لگے دلے دے اغیب بی دنے باندک لگ دی اغدا اللہ دے دین دشمنان دی اسوک دی انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ دا آگسان دی چینی سلے دے دی شیطان لارا دوستی وادا اللہ رب العزتنا ویحسبون انہم محتدون و گماندہ کی چمون پاہتو مون سیو بسیلار باندروانی زمون عمل
اج کمندونو د نیکای دی نو د شیطان تابعداري مکوای د دې وجنا امام خازن چې کمندونو معنا کوي وی ولا تتبعوا تابعداري مکوای تاسو من دونه اولیاء سوا د الله رب العزت نه د نور دوستانو او دوستان سوکتی من الشیاطین الانس والجن چاغه د شیطانانو د انسانانو نه دی او د پیریانو نه دی فیامر بعبادت الاصنام جو حکم کی په عبادت د بوتانو و اتباع البدع والاهواء او بتابدارای د بدعات او د خواهشات باندې او شبهات او د شبهات باندې سوق د بدعات حکم کوي د خواهشات او د تابعداري حکم کوي په شبهات کې دی اچي د عبادت غیر الله حکم د کوي هغه ک بندګان ده او هغه ک پیری دی هغه انسان دی کې انس د جن دی داغه چې کمونو ممنا کو دي مننو دا د الله رب العزت د نازل کړي شوی دین او شریعت نه چې کمونو داغه نه اعراض کول دي مخ اړول دي نو تابعداري د ما انزل او کوي او ولا تتبعوا من دونه اولیاء دا الله د نازل کړي شوی کتاب نه علاوه بل چا تابعداري مکوای ولا تتبعوا تابعداري مکوای من دونه سوا د الله رب العزت نه اولیاء د نور دوستانو د نور مددګارانو قلیلا ما تذکرون یرا اکثریت پس بزو الله وینا ګوره قلیلا ما تذکرون ډیر لګ دیاغه چې فرو نصیحت قبل وای تاسو لګ چې کمنو نصیحت قبلون کی دي او لګ په سملار دي آیات 116 د سورۃ الانعام مخکری سورۃ کی وای اکثریت نه چې کمنو د جمهوریت نه متاثر کیږي و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله او کتابداری دی وکړه د زیات دا غجاج بزمای کی دي نو یضلوک عن سبیل الله الله وا بدړي عن سبیل الله دا الله رب العزت د لارې او د الله د دین ډیر ته ونګورو حق ته وګورو حقانیت په تسلیمه او په حقانیت په سبجي او اکثریت او جمهوریت سره د بطلان نه کوم نه هغه دلیل نه دی سورہ انعام کې ذکر کی سورہ یوسف کی تقریبا درې ځای ذکر کی آیات 30 کی یہ وشتم کی او اتش پیتم کی ولکن اکثر الناس لا يعلمون دا یو جمله ال سورہ یوسف کې درې پیری راوړل اکثر د خلکو نه پوهیږي دارنګه سورۃ النحل آیات 61 کې ذکر کی ولکن اکثر الناس لا يعلمون زیاد د خلکو نه پوهیږي نو کم خلک دا به کوم نو منون کی دا به تابعداري دا به پر نصیحت قبلون کی دی به الله رب العزت کتاب کی فکر کوون کی نو قلیلا ما تذکرون الله فرمایي ډیر لګ دی هغه چې تذکرون چې پر نصیحت کوي تاسو نه پر نصیحت کوون کی لګ دی یا قلیلا ما تذکرون ډیر لګ دی هغه چې تاسو پای کې پر نصیحت قبل وای چې کوم دې د مرزه یو دو خوشاله یو د اسانتیا دي نو پای کې خو پنو نصیحت قبل یاو سړی د دین مسلمانی مونږ نه مسلمانان له خیره دا خو زمونږ چې کوم نه دین دی او شریعت دی او قران دی مونږ بدا کوو او چې معمولی ګران راشي یې سړی بس الله دې توفیق راکړي خو لکه ګران د توفیق راځي شه دی شیخ د کابل ګرام رحم الله و فرمایل پیدا خرد چې تعالی والا مچ د توام چې هو توفیق توخی جوړتا تبه چې کوم نه عزم نیت او اراده کوي ورست بیا ذکلا سمجھ فهم دا به الله رب العزت ته کوم نه سپاره عمل د عمل نتیجه الله رب العزت تفرید عمل شروع کنو دا توفیق دی نو قلیلا ما تذکرون الله وی ډیر لګ دی هغه چې پنو نصیحت قبل وای تاسو وکم من قريه اهلكناها الله رب العزت بیان د مسائلو کو ضروریو تابعداري د ماونزلو کوي او د الله په دین باندې تنگسیا زړه کې م پیدا کوي کوم خلکو چې د الله رب العزت په دین په بیان باندې زړه کې تنگسیا پیدا کړی دا په زړه کې تنگ شوی دی او بد ګڼلی دی خدای پاکا دا اوس لکه د دې موږ له په هیڅ طریقې فکر نه راځي دا بس چل کیږي تنگ شي او بیان پری دی او مسله پری دی یا مخالفت شروع کی او یا چې کوم نو دا الله رب العزت دین پری دی او په بل چا پسې بي دینو پسې روان شي شیطانانو پسې روان شي او د بي دینه په لیډرانو پسې روان شي نو الله رب العزت کوي چې دین پری دی او په بي دینه پسې زی نو ورځ دنیا کتاب دی بي دینه هلاکول نه شم عذاب او سزا نه شم درکولې نو دې صورت دی آیات کې اوس
یره دو دنیا ذکر کی نمونه ذکر کی چې څومره مې هلاک کړي دي تیر تاریخ چې کوم نه لګ وګوره والعصر ان الانسان لفی خسر قسم دې زمانہ گواه دي چې انسان تباہ و برباد دی انسان چې کوم نه هلاک دی تاوانی دی زوړ تاریخ لګ وګوره هو چې څوک په سلور اصول باندې کلک نو هغه خلک هغه چې کوم نه بچو نو دلته الله رب العزت نمونه د یری د دنیا ذکر کی یره د دنیا ذکر کی وکم من قريه الله وی ډیر د کلونا کم من قريه کثیر من اهل القريه ډیر د کلوالنا اهلکنا الله وی هلاک کړم اغیلرا فجاءها باسنا نور اغلو اغیت عذاب زمونږ بیاتن د شپې او هم قائلون یا ودی د غرمه خوب کوونکی یا بیا الله رب العزت د شپې عذاب راوسته دی او یا داسې خلک چې د شپې د ورځې چې کوم دنو قیلوله کوونکي قائلون د قیلولین په معنا د غرمې د آرام باندې څوک داسې چې د غرمې آرام کو په هغه ټیم کې په الله عذاب راوس نیستو نابود کړل تباہ و برباد کړل څوک داسې چې د شپې ودو او د شپې مې چې کوم دنو پکلی الټا کړل او تباہ و برباد کړل یا قائلون په معنا د خبرو باندې دي چې د شپې لګیا دي بعضنا بیاتن وهم قائلون د شپې مې په ناصاب عذاب راوسته د بداسه حال کې دي چې کوم نو خبري او طریقو غب شپ لګونکو دا الله رب العزت عذاب طرف ته بالکل څه توجه نه وا په خپل عمل باندې د نافرمانی یریدل بالکل نه الله رب العزت په ناصاب عذاب راوس هغه خلق رایات کوي هغه قومونه رایات کوي هغه له عذاب ورکول شنو لتاسو نه نشم درکولې فما كان دعواهم نکله چې الله رب العزت عذاب راشي یا د اوهم قائلون یو معنا داوم دا چې اوهم قائلون یا ودی وینا کوونکي د شرکو خبرې د شرک کولې نو دا شرک په وینا باندې الله رب العزت تباہ و برباد کړل فما كان دعواهم نو پس نو بلنو چغد دی اذ جاءهم باسنا کله چراغ دی تعذاب زمونږه الله وی چې کله مې په عذاب راوس نو بیا په وخت د عذاب کې خو ارسوک منی فرعون نو منلی فرعون منلی وا چغه والی وا انی آمنت برب بنی اسرائیل ما چې کوم نو آمنتو ایمان مې اوس راولې وو رب د بنی اسرائیل باندې او رب د موسی او د هارون علیه السلام باندې خو هغه ټیم کې بیا هغه منل هغه چې کوم نو دغه نو هغه دو منلو قابل نو هغه الله رب العزت چې کوم نو قبول نو دلته الله رب العزت دا هغه ټیم دو مشاهده د عذاب چې ذکر کی چې ګرګه په هغه ټیم کې بیا منای هغه ټیم کې ځان ته ظالمان او ګناهګاران وای بد عقیده او بد عمل والا وای نو هغه ټیم کې بیا پیدا نه کوي مخکنو دا چې غوالی بیا ولا هغه پیدا نه ورکړي فما كان دعواهم نو پس نو چغد دی اذ جاءهم باسنا کله چراغ دی تعذاب زمونږه الا مگر دا چغوا ان قالو چې وی بدی ان كنا ظالمین کین خامخا مونږ ظالمانو خامخا مونږ چې کوم نه مونږه ظالمانو دا د ظلم نسبت کول ځان ته دا د دې په خوانه عادت دی او بیا په وخت عذاب کې ځان ته چې کوم نه نسبت د ظلم کی او ځان ته ظالمان وای خو قران کریم وای چې هغه ول چې کوم نه بیا پیدا نه ورکړي سورہ حج 45 او دارنګي 48 آیات کې عمدہ ذکر کړي چې کله د الله رب العزت د دنیا عذاب راوستي دي ظالمان الله رب العزت تباہ برباد کړی دي کزان ته ظالم ویل دي بیا ولا آغا اقرار دو جرم اعتراف د جرم هغه پیدا نه ورکړي فکایم من قريه اهلكناها وهي ظالمه الله وی نسمر ودا کلو والونا اهلكناها جما هلاکړو غیلرا وهي ظالمه نو پدا سه حال کې جودي ظالمان فهي خاويه على عروشها نو دغکله روان شوی على عروشها سرد چتون خبلنا وبير معطله او کویان چې کمنو شار پاتې شوی وقصر مشید او هغه مانای هغه بنگلی مضبوطی هغه چې کمنو شار پاتې شوی دی می هلاک کړو سره د دینا چې دی په ټیم کې اعتراف د خپل ظلم او د خپل جرم کړو دارنګ روز آیات 48 کې ذکر کړي وکایم من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير الله وی ډیر د کلوالونا
املیت لها ما ولا مهلت ورکړو وهي ظالمه پدا سے حال کې دي ظلم کوونکی سره د ظلم نه ولا مهلت ورکو جزاء وزب پوشي خدا خپل ناروا عمل د خپل کامیابی او د خپل حقانیت دلیل ګرځاو وی مچلی نډیل پای کہ لقمے پیشاد ہے او سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گیا دیوی جوڑے سے حق باندے ما نو دازو چه سکومنو مالا اللہ رب العزت سزا و عذاب بولی نرا گئی وچه نرا گئی نو معلومی گی دا چه سپا حق اللہ وی عملیت لها محلت نورکو وہی ظالمہ سرد دین چه ظالمانو وچه کل ظالم پا محلت کو نشی ثم خستوها اللہ وی بیا ماونی سل دی لرا اللہ رب العزت دی وسنے زمانے ظالمان اغیل دی اللہ رب العزت اول نفو ورکی اللہ دی حق ترو گرزی او کنرا گرزی نو اللہ رب العزت دی پخپل عذاب باندر رو نسی ثم خستوها اللہ وی بیا مانی سلیو دی لرا ویلی المصیر صرف دی دنیا کو عذاب خلاص نہیں گرے زما طرف تے بیا چی کمدن اور آگر زیدن دی نو ان قالوا انا كنا ظالمین وَالْبَاغِي جِيكِنَ مُنْغَ ظَالِمَانُ داشان سورہ انبیاء کی د ظالمانو دخپل جرم اعتراف ذکر کر لے جزان دبیا ظالمان ہوئی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ یر دنیا باندې خلاص شوا دنیا کے عذاب ورک لے شو یر دنیا پا عذاب باندې چکم دنو دی اخلاص شو خبر ختم شوا نا اللہ وی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ یر دا آخرت ذکر گئی خامخا اللہ وی قسم دے چی تپوس بکوم داغ کسانونا ارسل الیہم چلے گل کلیشوی دی آغیتا چی کم خلقو تا پیغمبران لے کلیشوی دی دا آغینا با تپوس کوم یعنی دا چانا دو امتیانو نا با تپوس کوم اوی ولا نسألن المرسلین او اللہ وی خامخا تپوس بکوم دا لے گلو شونا دا قومونو نا با ام تپوس کوما او دا پیغمبرانو نا با ام تپوس کوما وردل تا اللہ وی دو امتیانو قومونو نبا تپوس کوما دا پیغمبرانو نبا تپوس کوما سورة القصص آیات 78 کی شلم سپارہ دا آیات 78 دو سورہ قصص کی التا اللہ وی تپوس بنکی گی التا وی تپوس با نکی گی آیات 78 دو سورہ قصص قال انما اوتیته على علم عندي دا قارون خبر ذکر کی ډیر لوی تکبر کړو قال انما اوتیته على علم عندي وی قارون ویلو چې کینه راکلی شوی د ماته د مال زما على علم عندي د وجدا علم او هنر زمانه چې ما سره دی اولم يعلم الله وی دین پویږي ان الله قد اهلك من قبله من القرون چیکن اللہ رب العزت حلاک کردی دی مخکد دن داغا پیڑونا سنگ خلقو مرآسو قوا شد منو قوا چاغ زیاد سا خود دن پتاکت کی و اکثر جمع او دیر زیاد دن پا جمع کولو دا مال کی او دارنگی دا ڈالا کی هو لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون دا مقصدی کلمہ دا اللہ ولا يسأل او تپوس بونک لیشی عن ذنوبهم المجرمون دو گناہونو دا دوی دا مجرمانو نا یعنی اللہ وی منگو دا مجرمانو نا داغی دو جرمونو تپوس نکو پا قیامت کی چی آیا دا جرم تا کردے دے یارا کدا در پسیاسی پا غلطہ چالی کردے کدا کرامن کاتبین در سر چکم دنسو زدہ و عناد و پولا پٹے ہو دا در پسیاغا ازلی کلی دی داولی نبکو تپوس التموی نبکو تپوسو سورت قصص کی او سورہ الرحمن 39 کو ہوئی سورة الرحمن آیات 39 کی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ اللہ وی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ بدغ ورزد قیامت پر تپوس نکلیشی عن ذنبه د جرم د یو انسان نا ولا جان او نه د یو پیرینا قیامت کې باندې د پیرینا تپوس کو او نه د انسان د تپوس کو چې دا جرم نکړي دي نو د آیاتونو کې د دوه چې ما راواړل دي کې سوچ تپوس با نکیږي او د اعراف کم آیات چې مونږ وایو نو دې کې وي تپوس وکړو دارنګه سورہ حجر بهانو مې کې عمر رضی الله وی تپوس وکړو نو ظاهر کې تعارض کاری حالانکہ اصل کې تپوس په دوه قسمه دي
یو تپوس د استخبار د ځان خبرولو ته نه خبر او ته د چانه تپوسو کی نو یو دغه تپوس دی نو دا تپوس الله نه کی الله خبر دی او یو تپوس د توبیخ او د رټنې دی ته د چانه خبرې چې هغه یو ناروا کار کړی دی بیا ورته لکه دا کرتا کړل نو ولې خو په سختۍ دې نه تپوسو کی او ته دا تھا نو ولې نو ته خبر نه بیا دې ولې تپوس کوي دا بیا دې تپوس کوي نو دا د توبیخ او د رټنې د پاره نو چې کوم ځای کې الله وي چې تپوس وکوما نو دا تپوس په داغي د رټنې د پاره کوي او چې کوم ځای کې الله وي تپوس نه کوما نو هغه تپوس د علم د پاره دی الله وي زه خبر یم تپوس ته ضرورت نشته دی نو دې ځای کې چې الله وي تپوس وکوم نو رټي وای زوري وای فلنسألن الذين الله وی قسم دې چې خامها تپوس وکوم دا کسان امتیانو نا ارسل الیهم چې لګل شوی دی هغه د پیغمبران ولنسألن المرسلین او خامها تپوس وکوم د پیغمبرانو نا یره د پیغمبرانو نه بولی تپوس کوي نو د پیغمبرانو نه کوم تپوس کوم نه په دوه قسمه دي یو لکه سوره مائده کې تیر شوی عیسی علیہ السلام نه الله تپوس کی دا او ته ویلو او ان الله ما خود نه دی ویلو ته نه خبر الله کما ویلی تا ته پته نو یو تپوس کوم نه د بیان د مسلې دی چې تا ته بیان د مسلې کړي دی او کنه دی کړي یو تپوس د دې دی او دویم تپوس د رټنې د امت لپاره چې د امت په مخ کې بداغي پیغمبر راو غاړي او د هغه امت په مخ کې بداغي د پیغمبر نه تپوس کی چې تعالی د امت ته مسله بیان کړي نو پیغمبر خو مسله بیان کړي دا خو امت نه د منلې نو امت په دغه ټیم کې الله رب العزت خو رټي په دې چې پیغمبر وایي چې او الله ما خو بیان کړي نو دا په تور د استشهاد چې الله رب العزت په پیغمبر گواه کوي الله رب العزت د امت رټي نو د دې وجه نه الله رب العزت د پیغمبرانو نه هم تپوس کوي لکه دې ځای کې دغه مطلب دی سوره احزاب کې به عمر راشي نو الله وی ولا نسالن المرسلین او خامها تپوس بكم د لګل شونا پیغمبرانو نه تپوس کو چې مثلا بیان کړي وا یا پیغمبرانو نه با تپوس کو چې تاسو د امت منلې وو کنه و منلې فلنا قصنا علیهم نو خامها الله وی بیان بكم په دې باندې بعلم سره د خپل علمنا وما كنا غائبين او نو مونږ غیر حاضر د دې عمل ته مونږ حاضرو او د دې د عملونو مونږ چې کوم نه خبرو علیم بذات الصدور خبير بصير والوزن يومئذ الحق وسير د اخرت ذکر کی په طول د اعمالو چې دنیا کې کوم څه کړی دي نو دا ارز به کوم نه اخرت کې محفوظي اخرت کې دا محفوظ دي او د دې به کوم نه طول کېږي د اعمالو والوزن يومئذ الحق الله رب العزت فرمای طول د اعمال په دغه ورځ باندې الحق کار دې رښتیا او حق دې فمن ثقلت موازینه نو پس آسو چې درون شو موازینه طول د نیکو اعمال داغو فاولئک هم المفلحون نو دک کسان چې دي کامیاب ومن خفت موازینه او آسو چې سپک شو طول د عملونو نیکو داغو اولئک الذین ندعوا کسان خسروا انفسهم چې تاوان کې چولي ځانونه خپل بما كانوا بیااتنا یظلمون فسبب د دې چې ودی د آیاتونو زمون نه یظلمون ظلم کوونکي اراس کوونکي الله وی طول د اعمال وکيږي د چا چې د اعمال وزن درون شو نو هغه چې کم دنو فاولئک هم المفلحون او د چا چې د نیکو اعمال وزن سپک شو نو فاولئک الذین خسروا انفسهم دا هغه کسان چې دي ځان دنیا کې تاوان کړي دنیا کې ځان په تاوان کې په خپل ورزولې وسیر دا طول د اعمال وسنګ کیږي طول د اعمال با څنګه کیږي معتزله د دین انکار کوي او غیبی طول د اعمال چې کمونو دا عارض دی او د دې لپاره وجود نشتا نو دا به څنګه تللی کیږي نو یو خبره خدا دا چې د دین مراد چې کمونو عمل کوون کې دی چې عمل کوون کې به تللی کیږي یو سړی په عمل کې څومره اخلاصي دومره به هغه سړی چې کمونو درونی چا څومره ډیر اعمال کړی دي هغه بنده به د خپل د اعمالو د کثرت او دارنګ د اخلاص په اعتبار سره درونی او که یو سړی ډیر غټ کټ دی خو عمل تر نه کړي او یا عمل کړي د خودریا عمل کړي د اخلاص پکې نه یو حدیث کې راځي یو سړی براوستل شي ډیر غټ وي د باډای نه ظاهر کې باغ چې کم نه ډیر درون ښکاری او هغه چې وترلی شي به ډیر سپکوږي
نو یادو طول د اعمالو نه مراد چې کوم نه عمل کوون کې مراد دی چې الله رب العزت په عمل کوون کې چې کوم نه تلی او یا چې کوم نه هغه عملونه مراد دي چې الله رب العزت په عملونه تلی او دا په هغه وخت کې ګرانه وا چې کله اسباب نو او چاته دا خبره ثابت شوی نه وا او اوس خدا خبره ثابت تا کنه دو ویني پرشر چې کوم نو بلډ پرشر دا تل لیکيږي معلومیږي لکه د پلان بلډ پرشر پریوته دی کم شوی دی ودارنګ سیوا شوی دی معلومیږي عرض دی د طبي ټمپریچر دا چې کوم نو معلومیږي 102 کې دا 104 کې دا عرض دی ظاهر کې نخ کاری او هغه شی تل لیکيږي دا شانته به الله رب العزت عملونه تلی یا چې کوم نو دا چې الله رب العزت په ورځ د قیامت دی عملونه لرا جسم او بدن ورکی دا عملونه به الله رب العزت چې کوم نو بدن والا وګرځي او دیله به الله رب العزت ظاهر کې وجود ورکی نو هغه وجود د اعمال او به لیکيږي او یا دا چې هغه رجستری به لیکيږي چې کوم رجسترو کې د بندا اعمال لیکل کېږي لکه حدیث بطاقه کې راځي وګد حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده تبلیغیان حضرات اکثر وی کلمې د لا اله الا الله اقرار په یو چابل کې خودل شي او ټول دنیا او سجب دي کې د بل طرف ته کې خودل شي نو اقرار د کلمې د لا اله الا الله ودرونی نو هغه روایت حدیث د بطاقه ده چې یو ټوکړه باندې لا اله الا الله کې خودل شي او هغه چې کوم نه د تلی په یو چابل کې خودل شي او ټول دنیا یا چې کوم نه د انسان د بدو اعمال رجسترونه دا چې څومره په نظر راځي هغه بل طرف ته چابل کې خودل شي نو حدیث کې راځي لطالش شت السجلات هغه دغه چې کوم نه هغه ټول لطاشت السجلات هغه ټول رجستري او هغه د اعمالو کمی کاپي او رجستري چې هغه به کوم نه اوچتي والو دي اسپکیش نو هغه رجستري مراد دی لکه سوره بنی اسرائیل کې هم الله رب العزت غالبا د 19 آیات کې ذکر کړي طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامه طائره فی عنقه چې د دې عمل نامه به کوم نه د دې پسټ کی مطلب د دې هغه عمل نامه به تل لیکيږي نو پاغي باندې با د دې حساب کتاب کیږي یادا د چې غره خبره ده چې موږ په دې مکلف نه زموږ د دې سره سمه چې عمل به تل لیکيږي څنګه به تل لیکيږي الله یې تلی او الله وی تل لیکيږي با بس دغه زموږ په دې باندې ایمان دی الحمدلله زموږ په دې ایمان دي چې الله وی چې عملونه به تل لیکيږي او تلم به بس الله رب العزت به تلی او تل لیکيږي با څنګه دي کیفیت څنګه ده طریقې څنګه ده موږ په طریقې او په کیفیت باندې بالکل نه مکلف چې موږ الله دا ته پوښ کی چې څنګه به تل لیکيږي بس صرف دا منل دي چې او تل لیکيږي با نو تل لیکيږي با والوزن یومئذ الحق طول دا مال په ورځ د قیامت باندې حق کرو رښتیا ده فمن ثقلت موازینه نو اوسو چې ګرون شو طول د نیکو اعمالو داغو فاولئک هم المفلحون نو دک کسان هم دي کامیاب ومن خفت موازینه او اوسو چې ګرون شو سپک شو طول د نیکو اعمالو داغو فاولئک الذین خسروا نو دا دي هغه کسان چې تاوان کې واچول ځانونه خپل بما كانوا بیااتنا فسبب د دې چې ودي بیااتونه زمون باندې ظلمون ظلم کوونکی ظلم په معنا د نقصان زمون بیااتونه کې کمې کو صحیح عمل نه کاو ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش الله وی تذکرہ د انعام کوي وی دنیا کې ما چې کوم نه تاسو لا د سکا کو دارنګ د خوراک بندوبست نه کړي زما انعامات نه یادوي چې تاسو نه قدر او ناشکری کوي ولقد مكنناكم الله وی یقینا زمې در کړی تاسو د فلار دی پزمای کی وجعلنا لكم فيها معايشا او ګرځولې مې تاسو د پاره فيها په دې زمې کی معايشا اسباب د گزاران ما يتعيش من المشرب والمطعم هغه چې هغه د انسان په خوراک او اسکاک کې د ژوندۍ او په گزاران کې چې کم نه کوم سيزونه دغه دي کارګر دی او هغه ته ضرورت دی نو هغه الله فرمایي مې د ټول پیدا کړی دي وجعلنا لكم فيها او ګرځولې مې یو پیدا کړی مې تاسو لپاره فيها په دې ځای کې معايش اسباب د گزاران خو قليلا ما تشکرون ډیر لګ دی هغه چې تاسو شکر وباسئ د الله د نعمتونو قدر کوونکې درک ډیر لګ دی او یاد لګ انعامات قدر کوي
او د ډیرو نه چې کوم نه ناشکری کوي نو اول د صورت کې اولنې باب تر دې ځای پورې بیان د دوو مسلو د مرکزی چې تسلی و داعی ته اثبات د رسالت او ورسره دعوت اتباع ما انزل وا نمنن کو ته ير د دنیا او ير د آخرت او دارنګ د منن کو د پاره په وخت د نیکو اعمالو د درنوالي کې هم المفلحون د کامیابی زیره او الله رب العزت تر عبادت ذکر کول او نعمتونو باندې چې کوم شکرې ته قلیل ما تشکرون چې ډیر لګ دی هغه چې تاسو شکر وباسئ یا خلق در کې شکر وستون کې لګ دي او یا چې کوم د لوګو انعامات قدر کوي او د ډیرو نه کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت